जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मलګرو د سکول ماشومان چې وینو دا وی غیر سیاسي، خو نن چې دا کم الک کم کار کړی دی د کم سټوډنټ دا د آی سی مس سټوډنټ دی او دا په پېښور کې چې کم ان 31 او پی کې 79 د هغې د امیدوار چې کم پلیکس و هغه یې راشلولی دی. نو لاول چې دی زه د دوی پلار ته یو میسج ورکوم چې دا اور ستا د زوی چې کم بل که نو دا به ډېر زر ستا کور ته ضرور رسي، اکه دغه په پولیس په جامه کې وي، اکه د ملا په جامه کې وي، ولې به در رسي چې ستا زوی داسې قسم ته حرکت کړی دی، داسې قدم یې اوچت کړی دی چې د هغې نه به اوس تا ته به ډېره مشکله جوړه شي. ولې چې تا د دې زوی تربیت نه دی کړی، کیدای شي چې د ده والد چې دی نو د تربیت غلط کړی وي، ګوته اوس چې نیولی کېږي د ده پلار ته به نیولی کېږي، ځکه چې دله پلار موبایل اغشتی دی او که نه پلار وله موبایل نه وي اغشتی نو د هلک کم عمره دی کیدای شي دی بیا چا ساتلی وي او دا د چا چوکره وي نو دله به یې موبایل اغشتی وي. نو اوس به د ده پلار چې دی په دې دوه خبرو کې به چې دی اوس هغه اوس سوچ وکړي چې زما د زوی کوم قدم اوچت کړی دی، دا موبایل خو دله ما ورکړی دی، ما غلطي کړی دی، او که نه دی پلار وله موبایل نه یې ورکړی او پلار دې تعلیم لیږي نو د ده چې دا موبایل اغشتی دا بیا ټیک چا ساتلی دی او موبایل یې ورله اغشتی دی، نو د خپل ځان د فیمس کېدو دپاره د خپل جهالت یې ښکاره کړی دی او د داسې چا پلیکس یې را دغه کړی دی چې هغې تر اوسه پورې چاته ضرر نه دی رسولی. الحمدلله د علماو چې دغه مولیانو زمونږ ستاسو د بچو اصلاح کوي، مونږ ته دیني تربیت راښئي، د هغې بېعزتي یې کړې ده. نو د هغې پلیکس دا د نه دی راشلولی بلکې دا دی چې دی خپل مور پلار تربیت ظاهر کړی دی. بل د آی سی مس سکول اینډ کالج چې کوم یونیفارم دا اچولی دی نو د دغې سکول د استادانو هغه تربیت چې دی د یو قسم له د دنیا ته د ښکاره کړی د هغه استادانو او د دغه خپل مور پلار او د دغه سکول ډپارټمنټ چې کوم د دې دغه ډپارټمنټ د آی سی مس د دغې هغه دغې ښکاره کړی دی چې یاره مونږ ته په سکول کې هم چې دی استادان داسې استادان به دغو ته ناست وي چې هغه به میوتیان وي او دوی سره به خامخا په سکول کې په پیریډ کې چې ګپ خبرې اترې کوي نو بس د عمران خان نه به یې ورله چې دی پلار جوړ کړی وي او هغې به ورته دغه تربیت ورکړی وي او دغه علما به یې ورته چې دی په سترګو کې ازغې کړي وي. ګینې الان کې نوجوان طالب العلم دغه ټیم کې چې دی د ده مثال څه دی د ګرمې اوسپنې دی. ګرمه اوسپنه چې ته په هر طرف باندې تاوې که نه نو هغه تاویږي او هغې نه هغه شی جوړېږي. لکه که اوس اوسپنه دې ګرمه کړله د دې نه ته لورم جوړولی شي، د دې نه ته چاړم جوړولی شي، دې نه ته هر رنګه لوښې جوړولی شي. نو د ده نه چې دا کم لوښې د ده مور پلار تربیت او د ده د سکول د آی سی مس سکول اینډ کالج د استادانو تربیت جوړ کړی نو دا د ده دپاره نقصاندېښت دی. لحاظه په ده باندې دی چې دی خپل مور پلار او د دغه سکول چې کومه عمله د استاذ وي پرنسپل وي هغه دې پرې لږه نظرثاني وکړي او د ده دې لږ شانته کې تربیت وکړي. ولې کیدای شي چې د ده مور پلار دې دغلته کې تربیت للیږلي وي خو ده ته استاذ داسې بیا میلو شوي وي چې هغه چې دی نو یوتیا وي او هغه دله داسې تربیت ورکړی وي چې دی په دغسې ګنده غزالت یوتیا طرف ته چې دی اړولی وي د ده نه تعلیم پاتې وي او دی چې دی د علماو سره د سیاسي علماو سره چې د کومو د وجې نه زمونږ په آیین کې قادیانیان کافران ګرځېدلي دي، زمونږ ملک ته چې کومه فتنه فساد راځي هغې روکتام کړی دی نو د هغه علماو په خلافت کې چې دی دا نوجوان رئیس دی نو هغې د یا نظرثاني وکړي یا چې دی د دغه ځای چې کوم پولیس دی نو هغه پولیس ته هم زمونږ دا درخواست دی چې یاره ته چې دا کم پلیکس شلولی دی د دغه ځای چې کم تنظیم دی د جی یو آی هغې دې پې بالکل اکشن واخلي او د دغې خلاف د اف آی آر بالکل وکړی شي چې سبا له بل سړی نه راپاسي چې داسې قسم ته حرکت نه کوي. ولې چې دا خو د خپل مور و پلار او د د سکول استادانو له چې دی د غم کتلی دی نو په کار ده چې دا غم دغه ځای ته وررسي چې هغې بیا لکه شانته کې غور پې باندې وکړي. ولې تاسو به تر نن تاریخه پورې نه وي لیدلی الحمدلله چې د مدرسې یو طالب علم راپاسېدلی وي یا د پی ټي آی یا د انفي یا د بلې پارټۍ د مشر چې دی تصویر یې دغسې راکوز کړي وي یا د هغې سره څه بېادبي بېعزتي د توهین یې کړي وي نو تاسو به کله د مدرسې طالب علم نه وي لیدلی بلکې د سکول طالب علمان به هم په قسمه قسمه دغسې په ګنده غلازتونو کې لیدلی وي. نو د سکول د تربیت دا چې دی دا ظاهروي د ده د مور پلار تربیت دا ظاهروي چې د دې تربیت ډېر ګنده کړی دی. لحاظه ټول ملګرو ته درخواست دی چې دا ویډیو در سره ډېره شیر کړي او دا چې دی نو انتظامیې ته وررسي لکه څنګه چې پرون په اسلام آباد کې یو هلک یو یوتي چې دی نو نارې وهلې او بیا ماشاءالله د هغه ډېره ښکلې پیټایي شوې وه
نو که دغه ځای کې څوک وي کله هم پولیس عملي د دغه روکتام ونه کړ نو بالکل همدغسې پکار ده چې دله پیټایي وکړي او ښه برابر یې ګوښمال کړي او ویډیو یې راشي نو چې چا ویډیو شیر کړه انشاءالله که عملي انتظامي اکشن وانه غشته او چا هم دی ووهلو او ویې ډبوله او ویډیو یې ترې نه وکړله انشاءالله 10,000 روپۍ انعام به ورله بیا که خیر زه ورکوم انشاءالله نو ملګرو ویډیو مې د سره شیر کړي یا به اکشن واغشتلی شو یا به چې دی یو ځوان راپاسي انشاءالله 10,000 روپۍ انعام به ورته بالکل د ماته دغه راولېږي پیسه نمبر زه به ورله که خیر انعام ورکوم ولې چې د نه مور پلار صحیح تربیت کړی نه دته په دغه ICMS سکول اینډ کالج کې چې دی صحیح تربیت ورکړی شوی دی